الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. زما د اسلام عزتمندو قدرمندو سامعینو مسلمانانو رونو، نن سبا په دې جون جولای په دې میاشت کې مونږ په دې خپل چاپیرچل کې په خپل معاشره کې او خپل په علاقه کې دا خبره بار بار اغوینو مشاهده کوو چې کله خلکو یو ځنګل ته اور بل کړي، کله بل ځنګل ته اور بل کړي، کله یو ځای عمومي تخریبات رواني، کله بل ځای کې عمومي تخریبات رواني، کله د یو قوم شاملات ته اور بل کړي شوي، کله د بل قوم شاملات ته اور بل کړي شوي، او د اغي دا اور بلون کې دا فساد جوړون کې دا د عوام الناس دا نقصان کون کې دا اجتماعي او عمومي د قام او د خلکو او د نسل کوشي او تباہی کون کې دا هغه مجرمانو مونږ ته علم نه کیږي. و یو خبر یاد ساتي چې رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي: یوم تبلی السرائر، د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې الله با پټ رازونه پټ خبرې هغه راښکاره کړي. انسان باندې به دا ځمکه ګواهي کوي: یومئذ تحدث اخبارها، دا ځمکه به وایي یا الله دې پلاني بنده په ما باندې پلاني وخت کې د دې ګناه د پاره د دې جرم د پاره د خپېک دلې وي، دې په دې لاره باندې دې جرم لتلی او دې ګناه لتلی. الله رب العالمین نه سپټ پاتې کېدی نشي، ځکه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله د هر شیز نه خبردار دی. مجرم که هر ځای کې جرم کوي، که د مخلوق ته هر چا نه پټ شي، د قانون نه پټ شي، د قام نه پټ شي، د رب العالمین نه نشي پټ پاتې کېدی. قرآن مجید کې الله وایي: وامتازوا اليوم ایها المجرمون. الله وایي مجرمانو چې دنیا کې جرمونه کول پټ شوي وي، نن راښکاره شي، راجدا شي، تاسو سره زه حساب او کتاب وکم. زما عزتمندو مسلمانانو، دا مونږ او تاسو په دې خپله معاشره کې ګورو چې خلک هغه ځنګلاتو ته اور بلی او په دې ځنګلاتو کې په لکونو په زرګاو باندې نباتات، حیوانات، حشرات، مارغان، بې زبانه مخلوق هغه چې کم دی د اور په دې لمبو کې هغه وسوځېږي، هغه مړه شي، او دغسې بې زبانه د خپل اولاد د حفاظت او د دفاع په چکر کې خپل زندګۍ هغه بایلي، او دغسې د علاقې نه هغه حسن او هغه ښایست چې رب العالمین کوم قدرتي پیدا کړی د ونو په شکل کې، د ځنګلاتو په شکل کې، چې دا په ډېره زمانه کې په ډېره عرصه او ډېر وخت کې دا یو اونه دا یو بوټی هغه رازرغونېږي او هغه لویېږي، چې هغه الله رب العالمین د کائنات د آبادوالي او د دې کائنات د دې ځمکې د ښایست الله ذریعه او سبب جوړ کړی دي. هغه مونږ په یو ساعت کې، په یو ورځ او یو شپه کې هغه ټول هغه ښایست او هغه حسن او جمال د دې ځمکې هغه مونږ ختم کو، هغه مونږ وسوځو. حالان کې دا ونې او دا ځنګلات دا د زندګۍ د مظاهرو یو اساسي بنیاد دی، او د ځمکې د بقا اساسي بنیاد هغه دا ونې دي، دا ځنګلات دي. د انساني زندګۍ د هغې اساسي بقا هغه الله رب العالمین په دې ونو په دې ځنګلاتو باندې جوړه کړې ده، ځکه چې د دې ونو د وجې، د دې ځنګلاتو د وجې دا اکسیجن پیدا کوي، او د الله مخلوق ته الله رب العالمین دا مونږ چې کم ساه اخلو، دا کم ګیس چې مونږ ځان ته راکاږو، دا الله د دغې ونو نه د دغې ځنګلاتو نه الله رب العالمین مونږ او تاسو له راکوي. الله دا ونې او دا ځنګلات دا د دې دنیا دپاره، د دې ځمکې دپاره، د دې مخلوقات او د انسانیت دپاره الله د یو برکت
او د یو نعمت الله ګرځول چې الله په ټول انسانیت د دې انعام کړی دی. قرآن مجید کې الله رب العالمین په سورہ نحل کې الله آیت نمبر 10 او 11 کې الله فرمایي هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله غزات چې هغه د اسمان نه ستاسو دپاره اوبه نازلې کړې، بارانونه وکړل. الله د هغې باران په وجه باندې ستاسو دپاره د څښلو اوبو او ستاسو دپاره په هغې په ذریعې سره الله هغه نباتات او الله ونې هغه د ځمکې نه رازرغونې کړي. شجر ویل کېږي د اونې نه زرغونه کوونکی، د دې ځمکې نه چې کوم زرغونه کېږي که هغه د واښو په شکل کې، خشاکو په شکل کې او هغه د اونو او د سټو په شکل کې، دې ټولو ته الله شجر وایي. فيه تسیمون چې الله وایي تاسو په دې کې خپل دا حیوانات دا پکې سروئ. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله وایي په دې ټولو خبرو کې زما د قدرت ډېرې نښې وي، خو د هغه قوم دپاره چې هغوی د سوچ او فکر نه کار اخلي. بل ځای کې الله سورې حج کې 18 نمبر آیت کې الله فرمایي ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. چې دا ټول د الله رب العالمین دپاره د هغه ته سجده کوي، د هغه بندګي کوي. دا ونې دا نباتات دام د رب العالمین حکم به جاوري کوي، د الله احکامات مني، د رب العالمین بندگی کوي، د رب العالمین مخې ته انکساری کوي، الله ته سجدې کوي. قرآن مجید کې الله وایي آیا ته نه ویني چې بېشکه هغه الله هغه ذات دی چې خاص د هغې الله دپاره سجده کوي. هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي، دا نور او سپوږمۍ، دغسې دا ستوري او دا غرونه، والشجر والدواب، دا ونې او دا حیوانات او دا بې زبانه مخلوق، او وکثیر من الناس، او ډیر انسانان مؤمنان موحدین الله د پاره سجدې کوي، د الله بندگی کوي. دغسې الله سورة رحمان کې الله وایي آیت نمبر 6 کې چې الله وایي والنجم والشجر یسجدان، دا ستوري او دا ونې دا هم الله رب العالمین ته سجده کوي. مطلب الله هیڅ شیز عبث نه دی پیدا کړی. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. دا څومره چې الله په دې کائنات کې دا مخلوقات پیدا کړي دي، دا موجودات الله پیدا کړي دي، دا ټول د رب العالمین پاکي بیانوي، د رب العالمین دپاره سجدې کوي، د رب العالمین د هغه مخې ته سر خم تسلیم دي. الله وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو د دوی په هغې تسبیحاتو باندې نه پوهېږئ. مطلب دا الله هیڅ شیز عبث نه دی پیدا کړی، دا الله زما او ستا دپاره پیدا کړی دی. قرآن مجید کې الله بار بار د دې نعمت او د دې احسان الله مونږ ته هغې یاداش راکوي، د دې دپاره چې انسان په مزاج کې، د انسان په زړه کې د الله د دې مخلوقاتو سره، د الله د دې کائناتو سره محبت پیدا شي او دی د الله د دې نعمت شکریه ادا کړي، د الله د دې نعمتونو حفاظت وکړي، د الله د نعمتونه دا چرته ضایع نه کړي، دا چرته تباه نه کړي، دا چرته خراب نه کړي. قرآن مجید کې الله سورة یاسین کې آیت نمبر 36 کې الله وایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاکی د هغه الله لرا چې پیدا کړی دی هغه جوړې د هر شیز نه، مما تنبت الارض چې کوم د ځمکه زرغونوي، که هغه د واښو په شکل کې دي، که د ګیاګانو په شکل کې دي، که د ونو په شکل کې دي، او ومن انفسهم او د دې انسانانو د نفسونو نه، ومما لا يعلمون، داسې ډېر شیزونه چې تاسو ته د هغې علم هم نشته. نو څوک چې الله د دې نعمتونو شکریه ادا کړي، د الله د نعمتونه د دې احساس وکړي، د دې اهمیت وپېژني او د دې هغه د دې قدر وپېژني، هغه د الله د دې نعمتونو حفاظت کوي، د الله د دې نعمتونو شکریه ادا کوي، د الله د نعمتونه دا عبث په طریقې سره دا ضایع کوي نه، دا خرابوي نه، او دا چې کوم دی هغه د دې د تباهۍ سبب نه ګرځي. د دې وجې زما عزتمندو مسلمانانو، د الله رسول علیه الله جل شانه په قرآن مجید کې هغه په ځمکه کې د فساد نه منع کړې ده. د ځمکې آبادي په څه باندې راځي؟ په انسانانو باندې، په ونو باندې او په دې فصلونو باندې، دې باندې د ځمکې آبادي راځي. قرآن مجید کې الله سورة اعراف کې حکم کوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، په ځمکه کې فساد مه جوړوئ، د ځمکې د تباهۍ سبب مه ګرځئ،
د رب العالمین دا کائنات چې الله دومره مزین او خسته تاسو لپاره پیدا کړی ده، د دې دا حسن او جمال، د دې دا خاص مه ختموي، پس د دې چې الله هغه ډیر خسته انداز باندې الله مرتب کړل او الله جوړ کړل. دغسې الله قرآن مجید کې سوره بقره کې الله وایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. آیت نمبر 205 سوره بقره کې الله وایي چې دا بعضی ناکاره خلق، بعضی منافقین خلق، بعضی هغه خلق چې د رب العالمین عاصیان او نافرمان دي، کله چې دی هغه مخ واړوي سعى في الارض ليفسد فيها، کوشش کوي چې دی په ځمکه کې فساد وکړي، ويهلك الحرث والنسل، او دی فصلونه او دی نسلونه هغه تباه کړي. هغه فصل په څه باندې تباه کېږي؟ اور ورته بل کړي. دغسې نسل په څه باندې تباه کېږي؟ نسل کشي شروع کړي. تا یو ځنګل ته اور بل کو، په دې کې څومره حیوانات پي، په دې کې څومره حشرات پي، په دې کې څومره مارغان پي، په دې کې څومره بې زبانه مخلوق پي، چې تا د هغې نسل ختم کو، د هغې نسل کشي دې وکړه. الله وایي والله لا يحب الفساد، الله رب العالمین فساد کوونکو خلکو سره محبت نه کوي. د دې وجې زما عزتمندو مسلمان مسند احمد کې حدیث دی، ثوبان رضی الله عنه روایت کوي چې د الله رسول علیه السلام وفرمایل من قتل صغیرا او کبیرا او احرق نخلا او قطع شجرة مثمرة لم يرجع کفافا. څوک چې په میدان جهاد کې د جهاد په موقع باندې د جهاد په میدان کې هغه یو ماشوم قتل کی، نابالغه قتل کی، یا یو بوډا قتل کی، یا د کجوري ونې ته اور بل کی، یا چې کوم دی یو میوهداره ونه هغه عبس او بې فایدې بې ضرورت او بې حاجته هغه قطع کی، لم یرجع کفافا، دی به ځان سره واپس هغه صرف کفاف اجر به هم واپس ونه وړي، دومره به هم دی ځان سره د دې جهاد نه دومره خیر به هم نه وړي چې دی د ګناهونو نه پرې پاک شي. نو لا اجرونه او ثوابونه څه کوي؟ ځکه د ډېر لوی جرم وکړو، د ډېر لوی ګناه وکړو، د ډېر لویه جریمه وکړه چې د هغې جریمې د وجې د جهاد د هغې اجرونو او د فضایلو نه دی محرومه شو، خپل ګناهونه هم پرې ځان له پاک نه کړل چې دی الله د دې جهاد د وجې د ګناه نه پاک کړي. د دې د وجې مسند احمد کې او موطأ امام مالک کې مرفوع او موقوف روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به لښکرې لیږلي، د هغې ته به یې وصیت کو، حکم به یې ورته کو، ویې به یې اغزو بسم الله، د الله په نوم باندې روان شئ، د الله په لاره کې او د اعلای کلمت الله دپاره د الله دشمن سره وجنګېږئ. من کفر بالله، چا سره وجنګېږئ؟ څوک چې د الله نه انکار کوي، د الله رب العالمین باندې کفر کوي. ولا تغدروا، چا سره دوکه مه کوئ. ولا تقطعوا نخلا ولا شجره، چرته د کجوري ونه کټه نه کوي، چرته یو ونه کټ نه کوي. ولا تهدوا بناء، چرته عمارت هغه ونرغړوئ او هغه چې کوم دی تباه نه کوي. ځکه دینه اسلام منع کړې ده د عبث د ونو نه کټ کولو او بې حاجته او بې ضرورته چې نه پکې دنیایي مصلحت شته، نه پکې دینی مصلحت شته، نه پکې تا ته څه خیر ملاویږي او تا یو ونه کټ کړه، یو عمارت ته هغه ورغړو او هغه دې ختم کو. د الله رسول علیه الصلاة والسلام د دینه د جهاد په موقع باندې منع کوله. او موږ او تاسو ټولو له دا خبره ځان ته یادول پکار دي چې موږ ته زموږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب را کړی دی. هغه موږ ته بار بار دا خبره په خپل ارشادات مبارکه کې کوي چې تاسو دا ځمکه دا آباده کوي، د ځمکې د تباهۍ او د فساد سبب مه جوړېږئ، د ځمکې د آبادوالي کوشش وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، صحیح بخاری مسلم کې حدیث دی، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، نه د یو مسلمان چې هغه یو بوټی نال کي، هغه یو ونه د هغې تخم وکري یا هغه یو فصل وکري، فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه، او د دغې ونې نه او د دغې فصل نه یو انسان یا یو مارغه یا یو بې زبانه حیوان هغه چې کوم دی حشرات الارض د دې نه خوراک وکړي، الا کان له به صدقه، مګر د دې په بدله کې الله دته اجر او ثواب ورکوي. دا د لپاره الله صدقه ګرځوي. تا یو ځای کې ونه ولګوله، یو بوټی دې نال کو، د هغې د لاندې یو انسان هغه دمه وکړه، یخ سوری واغستو، دمه شو، الله تعالی اجر درکوي. وایي بدبخته انسانه، ته لږې د رب العالمین آباد کړی شوی ځنګل، د رب العالمین په ځمکه باندې د رب العالمین مخلوق ولاړ دی، ته د هغې د فساد ذریعه ګرځې. الله وایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل،
الله وایي دی د سبب ګرځي د هلاکت د تباهۍ د خرابۍ د فصلونو د باغونو او د نسلونو. تا نه د رب العالمین مخلوق ګوټ محفوظ پاتې نشتل. تا نه د رب العالمین هغه بې زبانه مخلوق حیوانات او هغه حشرات هغه مارغان هغه هم د تا نه محفوظ پاتې نشتل. ته د هغوی هم د مرګ او د هغوی د عذاب سبب وګرځېدې. دغسې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي مسند احمد کې دا حدیث دی په صحیح سند باندې الله رسول وایي ان قامت على احدکم القیامه که تاسو کې یو کس باندې قیامت واقع شو وفي يده فصیلة او د په لاس کې یو ونه ده یو ډکه دی چې دا د په دین نیت راغسې دی چې دا زه ته خښ کړم او وی کرم نو فلیغرسها سمدستي هغه وکړه اگر که قیامت واقع شي ځکه په دې باندې تعالی الله اجر درکوي. دا تا لپاره رب العالمین په دربار کې صدقه جاریه سبب ګرځي او دومره حد پورې اسلام مونږ ته حکم کړی دی چې تاسو د الله دا ځمکه دا آباده کوي دا ښایسته کوي او د ځمکې ښایست پسې راځي د ځمکې زینت او جمال پسې راځي چې څومره دا ځمکه شنه شي څومره په دې ځمکه باندې ونې وکرلی شي څومره په دې ځمکه باندې فصلونه او باغونه قایم کړي شي دا د ځمکې ښایست دی دا د ځمکې آبادي ده دا د انسانیت بقا الله ذریعه ګرځي دا د انسانیت د بقا الله څه ګرځي ذریعه ګرځي. او موږ او تاسو لا دا حدیث ځان ته بار بار مخې ته کول پکار دي او دا په عوام الناس کې دا حدیث عام کول پکار دي چې د عمومي چې هغه د عوام المسلمین ملکیتي د قام ملکیتي د روح قام په هغه کې حصه او برخه هغه ملکیتونو ته او هغه شاملاتونو ته یو سړی لګي ونو ته اور لګي فصلونو ته اور لګي هغه ونې او فصلونه تباه کوي د هغې د فساد سبب ګرځي په ځمکه کې فساد راولي دا ځمکه هغه د هغې حسن او ښایست د هغې د ختمولو کوشش کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عبدالله ابن حبیش راوي دی چې د الله رسول فرمایل من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار چا چې بې ضرورته بې حاجته او بغیر څه د دنیاوي او د دینی مصلحت نه هغه د بیرې ونه کټ کړه رب العالمین به دا سر د جهنم په اور کې وسوځي دا سر به د رب العالمین د هغه د جهنم په اور کې هغه الله سپورټ کی الله به هغه د جهنم په اور باندې دا سر ریت کی. دا حدیث په سنن ابي داود کې دی صحیح روایت دی. د دې د وجه اسلام موږ او تاسو ته د هر هغه شی چې هغه د ځمکې د تعمیر سبب ګرځي او په ځمکه کې د اوسیدونکو خلکو د فائدې سبب ګرځي مونږ ته د هغې حکم کړی چې دا تاسو اختیار کړئ. قرآن مجید کې الله وایي هو الذي انشأکم فی الارض واستعمرکم فیها الله هغه ذات چې تاسو یې په دې ځمکه کې را پیدا کړئ او تاسو الله په دې ځمکه کړئ هغه آباد کړئ. د انسانیت په ځمکه کې د بقا سبب څه دی؟ دا ونې دي دا اکسیجن دی. که دا اکسیجن ختم شي رب العالمین بند کی انسان به تباه شي ختم بشي. مونږ ته حکم دی چې مونږ د ځمکې د بقا کوشش وکړو د ځمکې د تعمیر کوشش وکړو چې کوم شي انسانیت دپاره د فایدې دنیاوي دینی د هغې د فایدې سبب ګرځي مونږ د هغې د خورولو د هغې د ډیرولو د هغې د عام کولو کوشش وکړو. د دې د وجې د دې غرونو او د دې ځنګلاتو دا ونې دا فصلونه دا شینګي دا ګیاګانې دا سوځول دا ختمول دا په دې کې داخل دی چې دا د ځمکې فساد دی دا د ځمکې څه دی فساد دی او الله رب العالمین په ځمکه کې فساد کوونکو خلکو سره الله محبت نه کوي. چې الله محبت نه کوي نو څه کوي؟ الله هغې خلکو سره نفرت کوي الله هغې سره ناراضګي ساتي هغې د الله د غضب هغې شکار کیږي. څنګه چې الله قرآن کې وایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله سورة اعراف کې وایي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ځمکه کې د فساد کوشش مه کوئ ځمکه د تباهۍ او د خرابولو او د ځمکې د حسن او د جمال او د ښایست د هغې د ختمولو کوشش مه کوئ. دې نه رب العالمین منع کړې ده. نو عبس دا ونې کټ کول دا ونې سوځول دې ځنګلاتو ته اورونه لګول دا یو ګناه کبیره دی. عزتمندو مسلمانانو شریعت مطلق منع کړې ده د ضرر او د ضرار نه چې ته د ضرر سبب مه ګرځېږه. حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی دی چې د الله رسول فرمایل لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې ته به چاته ضرر قصدن هم نه ورکوي ولا ضرار غیر ارادي به هم چاته د ضرر ورکولو کوشش نه کوي.
تا سره یو سړي بد وکړل بیا هم ته هغه ته د ضرر ورکولو کوشش نه کوي ستا د غوږ ته لګي او ته اصل بې فایدې عبس هیڅ حاجت او مصلحت پکې نه وي ته لګي د ځمکې د فساد او د ضرر سبب ګرځي د دې نه شریعت منع کړې ده او ته چې د رب العالمین د منع نه منع نشلی ته د رب العالمین نافرمان ګرځي په دې باندې د رب العالمین هغه د ګناه کبیره مرتکب ګرځي بل یو خبره دا یاد ساتئ حدیث شریف کې راغلی دی د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای الجامع الصغیر کې الصحیح الجامع الصغیر کې دا روایت ته 1567 نمبر روایت ته د الله رسول وی ان اعظم الذنوب عند الله د الله په نسبت ګناهونو کې د ټول نه لوی ګناه ده او بیا هغه کې د الله پیغمبر وی واخر يقتل دابه عبثا هغه بدبخت انسان چې هغه یو بې زبانه بې مصلحته بې حاجت او ضرورته بې فایدې هغه یو حیوان قتل کی هغه یو حیوان څه کی دغه ته هیڅ حاجت نشته دغه ته هیڅ ضرورت نشته دغه د قتل کولو نه هیڅ فایده نشته دته هیڅ خیر نه ملاويږي د سبب وګرځي د یو حیوان د قتلولو نو هغه بدبخت انسان چې هغه یو ځنګل ته اور بلکی په دې ځنګل کې به څومره حیوانات دي په دې ځنګل کې به څومره بې زبانه مخلوقي په دې ځنګل کې به څومره مارغانی چې هغه چنچڼو به هغه مرغانو به هغه یې چولي بچي به شین هغه وباسلي کتره کتره ویني ویني غوخي غوخي د هغه بچي وي چې نه د هغه تسخکاری نه هغه لوتلی شي نه هغه څه خولای شي نه هغه ځان شر او ځان نظر د فکول شي چې هغه د دې ځای نه والوزي ته دغه ځنګل ته اور بلکې ستاسو د یو تیری د وجه ستاسو د معمولی غونډه کې د دې لاپروايي او د غفلت د وجه د ستاسو د معمولی غونډه کې د دې زد او عناد د وجه د ستاسو د معمولی سرکشۍ د وجه په زرګونو او په لکونو حیوانات هغه چې کم دی بې ګناه قتل شي بې ګناه په دې اور کې په دې لمبو کې اوس وزول شي ستاسو د یو تیری د وجه په لکونو په کروڑونو په دې سرو کې په دې چاوده په دې دغه کې په دې سرو کې هغه چې کم میږي بوسیږي هغه اوس وځيږي چې د رب العالمین حمد بیانو د رب العالمین پاکي بیانو لا وان من شيء الا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله قرآن مجید کې وایي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم الله رب العالمین وایي والشجر والدواب وكثير من الناس داونی دا حیوانات دا ټول د رب العالمین د پاره سجدي کوي الله وی والنجم والشجر يسجدان دا ستوري او داونی من رب العالمین ته سجدي کوي دا حیوانات هم د رب العالمین پاکي بیانوي دا حیوانات هم د رب العالمین دا تسبیحات او تحمیدات بیانوي دا بی ګناه او دا معصوم مخلوق دا د ستا د معمولی غونډه کې تیری د وجه دا ټول نباتات او دا ټول حیوانات او دا ټول حشرات او دا ټول دا پزمکه باندې دا چنجي او دا معمولی شیزونه دا اوس وځي د دې ټول او ګناه ستا په غاړه دی د الله رسول وایي چې یو حیوان هغه بې فایدې عبس قتل کو اعظم ذنبا عند الله دا د الله په نزد د ټولو نه لوی ګناه دی او بیا تا دا ګناه دا قتل په اور باندې وکړو د الله رسول فرمایي سنن ابي داود روایت ته لا يعذب بالنار الا رب النار د اور عذاب د اور سزا د اور مرګ صرف رب العالمین ورکول شي د اور مالک په ورکي د اور رب په ورکي اے بدبخت انسانا ستا د جهنم تلو د پاره کستا بل هیڅ ګناه نه دا ګناه کافی دی چې تا یو غر ته اور بلکو تا یو ځنګل ته اور بلکو تا د یو قوم او د یو خیل د هغه شاملات ته اور بلکو د معمولی غونډه کې عناد د وجه معمولی غونډه کې زد د وجه معمولی غونډه کې غصې د وجه معمولی غونډه کې ناراضګۍ او خفګان د وجه تا د رب العالمین په زرګونو او لکونو مخلوقات ته د هغې د قتل سبب وګرځېدي ته د هغې د څه وګرځېدي د قتل سبب وګرځېدي حدیث شریف کې راغلی دی د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح بخاری مسلم کې روایت دی چې کله صلات کسوف نور تندر نیسلی او د الله پیغمبر وایي ما ته د صلات کسوف د دې مونځ په دوران کې رب العالمین د دنیا او د آخرت د جنت او د جهنم ټول مناظر الله ما ته وښول ما په جهنم کې یو ښځه ولیدله چې
چې رب العالمین ژونډه کړې ده. ما تپوس وکړو چې دا ولې؟ و چې دا ښځه دی په دنیا کې یو پیشو ساتلې وه، هغه پیشو یې په کور کې قید کړې وه، په پرنجه کې بنده کړې وه، خوراک سکاک یې وله نه ورکو، نه یې وله خوراک ورکو چې هغه ژوندی پاتې شوې وه، نه یې پرېښودله چې هغه د الله په ځمکه کې ګرځېدلې وه او ځان له رزق تلاش کړی و، تر دې چې هغه په لوږې او تنده باندې هغه پیشو مړه شوله. دغه پیشو رب العالمین په دغه ښځه باندې په برزخ کې په قبر په عذاب کې الله مسلط کړې ده، د دې د مخ نه او د سینې نه غوښې خوري. د یوې پیشو د وجې ستا د وجې په څومره په لکونو هغه حیوانات، مارغان، دغسې دا حشرات الارض په لکونو حیوانات به ستا د وجې هغه قتل کړي شوي. تا سره به رب العالمین څه انجام کوي؟ ته به د رب العالمین مخې له څنګه ځې؟ ته به رب العالمین له څه جواب ورکې چې رب العالمین ما د دې وجې دې ځنګل ته اور بل کړی چې دې کې د ستا هیڅ فایده نه وه، دې کې د عوام الناس د روح قام او د روح علاقې د نقصان نه علاوه ستا لاس ته بل هیڅ خیر رانه دی، چې ته د ډېر حلال مال چې دې کې د ډېرو یتیمانانو، دې کې د ډېرو مسکینانو، دې کې ډېرو د کونډو، دې کې د ډېرو ضعیفانو د کمزورو خلکو حصې وي، د هغوی حقوقو ته د ټولو د حقوقو هغه تلافي نقصان کوونکي وګرځېدې، د ټولو حقوق دې په خپل غاړه باندې واغستل. دا ډېر لوی ګناه کبیره دی. د دې د وجې پښتانه به وي که د یو انسان د جهنم تلو دپاره بل هیڅ ګناه هم نه وي، دا ګناه کافي دی چې د چرته شاملات ته اور بل کړي، د چرته ځنګل ته اور بل کړي، د چرته د چا فصل ته اور بل کړي، د چرته د چا ونو ته اور بل کړي، د چا فصلونه او د هغوی اونې عبس او بې فایدې لا یعنې بې اجازته هغه قطع کړي، هغوی سوځولي او هغوی خرابې کړي. د رب العالمین په ځمکه کې د فساد کولو کوشش یې کړي. د دې وجې زما عزتمندو مسلمانانو دا ډېر لوی ګناه کبیره دی. رب العالمین حدیث کې راځي الله رسول علیه السلام فرمایي، صحیح بخاري کې روایت دی چې زموږ نه مخکینی امتونو کې یو سړی په لاره باندې روانو، یو تندې اغستی او یو کوته کوشو ځان له اوبه راواغستې اوبه وڅښلې، چې بره راوختو یو سپی ولیدو چې هغه د تندې د لاسه دا ځمکه سټي او دا خاره خوري، د باندې د په زړه کې د الله په دې مخلوق باندې رحم رالی، شفقت رالی، د دې کوته کوشو خپله موزه یې وباسله او په هغې کې اوبه راواغستې، فامسکه بفیه، دا موزه یې په دې خوله کې ونیسله او بره د کوی نه بره راوختو، چې کله بهر بره راوختو هغه اوبه یې راواغستې د موزې هغې په هغې سپي وسکولې. د الله په یو مخلوق چې هغې په ډېر سخت په درد او تکلیف کې ولیدو هغه ته یې اوبه ورکړې، دا د ټول عمر ګناهګارو. رب العالمین دا یوه نیکي قبوله کړه، الله ورته د زندګۍ ټول ګناهونه معاف کړل. نه بدبخته انسانه، تا سره به رب العالمین څه معامله کوي چې هغه حیوانات چې نه د چا نقصان کړی و، نه چاته ضرر رسولی و، نه چاته د تکلیف سبب جوړ شوي و، هغه حشرات الارض چې د الله په دې ځمکه کې هغوی په دې خپلو سرو کې په دې خپلو سړو کې زندګي تېروله، هغه مارغان چې هغوی د خپلو بچو سره په جالو کې ناستو، تا ته هیڅ قسم ضرر نه و رسولی، تا له راغلی هم نه و، ته لړې تا د هغوی کورونو ته اور بل کو، تا هغوی په خپلو کورونو کې وسوځول. تا سره به رب العالمین څه معامله کوي چې هغه یو پیشو یې په لوږه او تنده باندې وجلې وه، رب العالمین هغې ته تر قیامته پورې په قبر کې عذاب ورکوي. نو رب العالمین بس تا سره څه معامله کوي چې د ستا د یو تیري لګولو د وجې یو ځنګل ته، یو غر ته، یو شاملات ته په لکونو او په زرګونو حیوانات، مارغان، حشرات الارض، ونې بوټي هغه تباه شتل او ختم شتل. د دې وجې زما عزتمندو مسلمانانو دا ډېر لوی ګناه کبیره دی، دا ډېر لوی جرم دی، دا د قوم سره غداري ده، دا د قوم سره خیانت دی، دا د روح قوم هغه حقوق هغه پامال کول دي او د ټول قوم هغه نقصان کول دي او دا د ټول قوم مجرم جوړېدلی د رب العالمین په دربار کې. ته به د ټول قوم مجرمې، دوی به تا نه خپل د دې حق تپوس به کوي د رب العالمین په دربار کې. ته به دوی له د کوم ځای نه دا اجرونه دوی له دا بدلۍ به ورکوي، دا حقوق به واپس کړي. د دې وجې زما عزتمندو مسلمانانو موږ او تاسو ټوله په کار دي د علاقې علماو له، عوامو له، مشرانو له، حاکمانو له چې د دې شي سدباب وکړو، د خپل قوم د دې جرم نه، د دې ګناه نه، د دې شنیعت، د دې جرم نه خبردار کو چې دا څومره لوی عظیم جرم دی.
دا څومره لوی عظیم نقصان دی، دا د رب العالمین د مخلوق څومره قتل دی، څومره ناحقه تجاوز ده، څومره اعتدا او فساد د الله په ځمکه کې دی. او رب العالمین موږ ته حکم کړی دی چې تاسو د ځمکې د آبادولو کوشش وکړئ، د ځمکې د بربادولو، د ځمکې د تباه کولو، د ځمکې د فساد سبب مه ګرځئ. د دې وجې رب العالمین نه دعا ده چې الله موږ ته د حق ویلو په هغې باندې د پوهې او د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله موږ ته د هر قسم د شر نه او د داسې ګناهونو نه چې هغه عمومي جرمونه وي، هغه ګناه کبیره وي، هغه د روح قوم سره خیانت او غداري، الله موږ ته د هغې نه ځان د بچ کولو او د خپل قوم او د اهل عیال د هغې د بچ کولو الله موږ ته توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین. دعوت اهل حدیث ٹی وی کی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.